پیغمبر سنت چې کوم دی نه دا د مسلو د اختلاف د ختمولو دپاره یو بهترین قانون دی. اختلافات چې ختمیږي نو دا په قرآن او حدیث ختمیږي. د ائمو حضراتو اختلافات چې ختمیږي نو دا په قرآن او حدیث باندې ختمیږي، په بل شي نه ختمیږي. دا د امام په اجتهاد نه ختمیږي، هغه ځان له اجتهاد کړی، بل ځان له اجتهاد کړی، دا چېرته ختمیږي. زه په کوسټر کې ناست وم او شاته یو 2 طالبان چڼي به یا طالبان به 2 طالبان لګیا دي. یو هغه بل ته وایي چې زمونږ مفتی صاحب هغه چې دی نو نن د امام شافعي چې کوم حدیث و نو هغه تار تار کړو. ما ورته ویل چې د امام شافعي حدیث تار تار کړو که د پیغمبر، که د پیغمبر د حدیث جواب یې کړی په مفتی صاحب پسې لاړ شي چې دا خپل تجدید د ایمان وکړي. او څه نوم یې دی ما ته راکړه نمبر لږ زه ټلیفون وکړم چې هلکه تا پیغمبر حدیث تار تار کړی که د امام شافعي خبره ده. که د امام شافعي خو د ټیک ته خیر دی، دا خبره که تار تار کې نو بیا هم غلط کار به وکړي چې ټیک خبره یې تار تار کې، خو لیکن زه پرېږدوه د امام شافعي خبره ده. خو که د پیغمبر حدیث یو ته جواب کې په بوستان او ګوستان او کلستان او په دې باندې کنه جوابونه کوي. شکر وباسئ چې دا د موضوع حدیثو د کتابونه موجود دي. نو د بخاري د حدیث جواب چې کوم دی نو هغه په حاشیه باندې کوي. په حاشیه وایي د پلانکي حاشیه باندې دی، په پلانکي لکه د بخاري جواب د بخاري په شانتي حدیث راوړه او جواب یې وکړه. نو ته چې کوم دی نو د پیغمبر صحیح حدیث ته بخاري مسلم کې دی یا ترمذي کې دی، ته چې کوم دی نو کله درۃ الماسپخین حدیث راوړي او کله چې موضوعي راوړي او کله بل سره راوړي کله بل سره راوړي. د ځان نه جواب کې جواب به چرته نه کوي. ګوره تېر شوي امامان چې وګڼه هغوی یو قاعده کلیه پیش کړې ده. امام ابو حنیفه رحمه الله ویلي دي، امام مالک ویلي دي، امام شافعي ویلي دي، امام احمد ویلي، هر امام ویلي دي او په هر کتاب کې موجود دي چې اذا صح الحدیث فهو مذهبي، چې کله حدیث ثابت شو دا زما مذهب دی، چې کله صحیح حدیث ثابت شو زما مذهب دی. نو ستا جواب د څه ضرورت دی چې ته جواب کې د امام ابو حنیفه رحمه الله یا د امام شافعي کې د مالک کې د بل چا کې خو دا خبره وختي کړله چې کله حدیث صحیح ثابت شي نو بیا زما جوابونه مه کوه، دغه زما مذهب دی بس. نو د حق معیار قرآن او سنت شو. دا فیصلې به ستاسو قرآن او سنت ختمي. که پرس کا د دوی په منځ کې اختلاف نه، نو دا علی الحق دي، ټول په صحیح لاره باندې روان دي. خو چې کله د دوی په خپل منځ کې اختلاف راغی، د صحابو، د تابعینو، د عمراو، د مشرانو، د فقهاو، د مجتهدینو، دا اختلاف په څه ختموي؟ قرآن او سنت په ختموي. او د هغې بې شماره مثالونه دي. کله چې نبي علیه السلام وفات شو د صحابو اختلاف راغی که نه؟ چا ویل نبي علیه السلام وفات دی، چا ویل نه دی وفات. او صحابو په منځ کې اختلاف و که نه؟ چا ویل وفات دی او چا ویل چې نه دی وفات. چا ویل چې نه دی وفات؟ غټ صحابي ویل چې نه دی وفات. هغه غټ صحابي څوک و؟ عمر فاروق رضی الله عنه. عمر فاروق ول نه دی وفات او بل طرف ته ابوبکر صدیق رضی الله عنه وفات دی. اوس ته د دوانو په منځ کې دا خبره راغله دی وفات دی دی نه دی وفات. څه شي ختمه کړه جګړه؟ قرآن ختمه کړه. یعنی وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افإن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم. یعنی نو قرآن ختمه کړه. نه دا اختلاف دغه شان دي. بیا چې کله په جنازه کې اختلاف راغی، په غسل کې اختلاف راغی، په خلافت کې اختلاف راغی، د ابوبکر صدیق د نور صحابو سره، نو خبره ده چا غالبه شوه؟ د ابوبکر صدیق. ولې غالبه شوه؟ ځکه حدیث یې پیش کړ. آخري اختلاف چې په دې کې راغی چې کله انصار ویل چې زمونږ خلیفه وي او مهاجر ویل زمونږ نه به خلیفه وي، نو ابوبکر صدیق وفرمایل چې نه، خلیفه به زمونږ نه وي، وزیر به ستاسو نه وي، خلیفه به د مهاجرو نه وي او وزیران چې کوم دا به د انصارو د مدینې د خلقو نه وي. نو ورته به دې دلیل څه دی؟ نو ورته جواب کې سویل الائمة من قریش. نبی علیہ السلام فرمایي چې قریشي به خلیفه وي، قریشي. نو مهاجر به څه دا به خلیفه وي. نو خلیفه ابوبکر صدیق شو. نو دا مهاجرو د انصار په منځ کې اختلاف په څه شي ختم شو؟ د پیغمبر په سنت باندې ختم. د قرآن او د حدیث په مقابله کې جوابونه دا به نه کې، احتیاط پکې هر ځای کې بړقېږي راړقېږي. وګورئ د پیغمبرانو او د الله او د رسول خوا ته وګورئ، داسې چل ول نه کې که نه نو بل طرف ته به تللی دی.